نبی علیہ السلام فرمائی چاچے زما قبر مبارک تا راغے او زما زیارت تے وکا فقد رعانی گویا دادا سے دے لکه زی ولیدلم او بیا نبی علیہ السلام فرمائی د شفاعت په ما لازم شو جب د شفاعت کو او دغه مینه تپوس د بلال رضی الله تعالی عنہ نوکا بلال رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام وفات شو بلال رضی الله تعالی عنہ مدینه مبارکه پری خدا اولادو د جهاد کرساز میدانونو ته سو کال باہر تیر کا او د جهاد په میدانونو کې بجنګېده یو ځل کور کې پروت ته خوب کې وته نبی علیہ السلام راغې او ته فرمای چې یا بلال تاسو ډیر ظلم اونکه زما سره چې تاسو زو وفات کېدل سره تاسو مدینه مبارک هم پرېښوده زما سلام تم ناراضي دا څنګه کنیکشن دی دا د الله ربط دی بلال رضی الله تعالی عنہ ته په خوب کې ښایي بلال رضی الله تعالی عنہ چې راپاڅېد او را روان شه د شام نه سهار چې راپاڅېده روټۍ چای مې نسکم بیبي ته وایي ځم او پیغمبر علیه السلام مې په خوب کې لیدلی او را روان شو مدینه مبارک ته چې راغی صحابه ناست دي مسجد نبوي ډک دی بهر هم خلق ناست دي صحابه بلال رضی الله تعالی عنہ صرف سلام کوي دا چا سره ملاویږي نه او روان دی ډایرکټ د نبی علیہ السلام روزي مبارک سلام کوي او سلام نه بعد وایي اے د الله پیغمبره زه راغلم تاسو ته سلام مې حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوش بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ را رسیدلے شپدا سحر شا سحر نمخ کے ٹائم کے حسنین رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین و تفرمائی یا بلالا نن با مغرنگی آزان کے سنگ چیدت نبی علیہ السلام پا دور کی کہو و تفرمائی بچو گورے اس اگا بلال نیما زړه ډیر کمزور یم وینا مونږ ته به مغسې اذان کې سحر اذان دی د سحر اذان دی وی بلال رضی الله تعالی عنہ چې الله اکبر چغه کړه د کورونو له سړو را منډه کړه ډېره موده بعد راغلی دی او کله چې اشهد ان لا اله الا الله ته راورسېده ماشومان هم د کورونو نه راووته زنان هم د کورونو نه پرده کې راووتې کله چې اشهد ان محمدن دې ته راورسېده نو نبی علیه الصلاة والسلام به ستنې مبارکې ته ناست او تکیه مبارکه به والې وه هغه د لرګي ستنه وه خو چې بلال رضی الله تعالی عنہ په اشهد ان محمدن کې هغه طرف ته کته چې نبی علیه السلام به ناست خو چې نظر شو نبی علیه السلام نو بېهوشه را پرېوته او یو مور خپل بچی ته وایي په غېږ کې بچی نیولی درېو دوه نیمو کالو دی ورته عرض کوي مورې بلال رضی الله تعالی عنہ خو راغی چې تاسو به یې نومونه اخیسته خو هغه خوږ پیغمبر به کله راځي د هغه مینه محبت دی چې دا الله رب العزت انسان ته په دنیا کې ورکړی دی خو نن مسلمان بغوره دی قسم دغه پاک ځایونه مونږ ناپاک کړه دغه پاک ځایونه مونږ په غلطو پیسو ناپاک کړه دغه پاک ځایونو ته په پاکو پیسو تلل غواړي دغه پاک ځایونو ته په پاکو پیسو حج کول غواړي